امام بخاری رحمت الله علیه واقعي ذکر کړی ده. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل چې مخکینی قومونو کې د یو دریو کسانو سفرو، د دې سفر په دوران کې په دو باندې باران تیز شو، طوفان پې راغی. دو د باران نه د بچ کېدو د پاره، د طوفان نه د بچ کېدو د پاره یو غار ته ننوته. چې غار ته ننوته د الله کولو حفاظت کوونکی څوک دی بھائی؟ او نفع او نقصان ورکوونکی څوک دی؟ الله دی. بس د الله ته خوښه وه په دغه ځای باندې یو کاڼی غټ کمر راوغښتو او د کم غار دا خوله چې وه نو دا خوله یې بنده کړه. امام بخاری رحمت الله علیه دا واقعه ذکر کړ. اوس دا درې واړه دننه بند پاتې شو. اوس بهر خو ته پته نه لګي باران وریږي نه وریږي څه وشو. خو بهرحال اوس په دې غم کې شو چې دا کاڼی زور نه ورته کوي، کاڼی نه خواکېږي، غټ کمر والله د درېو واړو زور پې کار نه کوي. چې کله ستړي شو کېناستو ښه زور نه یې وکړه او څوک شته نه چاته اواز و. د درېو واړو مشوره وکړه، وی بھائی که تاسو په زندګۍ کې چېرته څه عمل داسې کړي چې هغه د الله د رضا لپاره نو هغه عمل الله ته پیش کړئ، په دې به بچ کېږو، نور نه بچ کېږو. او د مسلمان ذهن به هم دی چې زما د نجات لار دا څه ده؟ دا په اعمالو کې ده، او په هغه اعمالو کې چې کوم اخلاص والی دا زما د نجات لار. او که چېرې زما سره داسې اعمال نشته نو بیا زه ناکامه یم. ګورئ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل په دې درېو واړو کې یو کس ځان له کېناست او الله سره اوس مناجات کوي. مونږ خلک مناجات هم نه پېژنو چې مناجات څه ته وایي. مناجات د الله تعالی سره پټې خبرې. مونږ مخلوق ته دنیا خبرې بیانو که نه، چا ته کینو یار خپل داستان ورته شروع کړو، یار په ما دا سخته ده، په ما دا تکلیف دی، په ما ته چېرته الله ته هم کښېنه که نه، د شپې راپاسه او الله ته کښېنه او بیا ووایه الله ته خو زما رب تا پیدا کړی. په دې خلکو چې څونه مسلې راشي الله د مسلې خو ته حل کړي، یا الله زما هم دا مسله ده ته یې حل کړي، او ته بیا ګوره چې الله رب العزت ستا مسایل څنګه حل کړي. نو دوهم او د حدیث مقصد هم دا دی. نو دا یو کېناستو ای الله زه ګډو بېزو سرونکی والی یم او یو ورځ ما ګډې بېزې سرول له بوتلې وې چې واپس رالمه. زما روټین دا چې کله به کور ته رالمه نو د بچو نه، د اهلو عیال نه، د ټولو نه مخکې د غلامانو نه اول به ما د دې نه پی چې کوم ولوشله نو هغه به ما خپل مور او پلار چې زما مور او پلار ډېر ضعیف و او هغه مور او پلار ته ما مخې ته کړه په هغو به مې وس کړ. زمونږ دا خلک ګرځي که نه پلانکي پیر صاحب دی، پلانکي پیر صاحب دی، ستا د ټول نه غټ پیر ستا د مور او پلار دی. خدمت یې وکړه، دعا دې واخله. خوشنصیبه دی هغه اولاد چې د مور او پلار په دعا کې، او بدنصیبه دی هغه اولاد چې د مور او پلار په خیرو او بازار کې د مور او پلار دعاګانې وکړه. دا ټول نه غټ پیران دي، د ټول نه غټ ولی الله دي. دا ستا د اگر چې د هغه هر حیثیت دی لیکن ستا دپاره دو دعاګانې ډېرې زیاتې مقبولې دي. اے الله ځان سره اوس لګیا دی، اے الله زه چې کله کور ته رالمه ما په یې ولوشله، بچو مې جړل، ښځه مې راته ناسته وه وږې وه او غلامان ناست دي، لیکن ما هېڅ چاله ور نه کړه ما چې تر څو پورې زما مور او پلار نه ایسکلي په بل چا باندې دا پی حرام دی حرام. زه د خپل مور او پلار سر ته ودرېدم، هغو دواړو آرام فرمه ودو، ما دا مناسب ونه ګڼله چې زه د خپل مور او پلار رایخ کړمه. ثابته شپه زه مور او پلار ته ولاړم، د دې انتظار مې کوو که څه ټیم هم دو سترګې وغړېږي هسې نه چې د لوږې د وجې نه دو ته تکلیف ورسي او هغو دا ووایي چې زه بچي موده دی په ښه لاره نه شي. مور او پلار خو په بچي خفه کېږي. ثابته شپه تېره شوه لیکن زما مور او پلار رایخ نه شوه. سحر چې رایخ شوه ما ورته پی مخې ته کړه، ای الله که دا کار ما ستا د رضا دپاره کړي نو موږ ته دا غار کولاو. الله رب العزت د هغه عمل قبول کړی و، هغه کاڼې لږ داسې وخوځېد، خو لاره داسې نه وه سورې غوندې کې پکې وشو خو د وتو لاره نه وه. دا دویم کېناستو او وی الله زما د تره لور وه او ما ته ډېره محبوبه وه، ډېره مې خوښه وه،
ډیر محبت مې وسره او ارمان مې داو چې دا زما په نکاح کې راشي، لیکن حالات داسې وو چې زما په نکاح کې نه راتله. یو ځل داسې وشوه چې قحط سالي راله، زما سره ښه غله وه، زما سره پیسې وې، هر څه راسره و. زما د تره دا لور مجبوره شوه او زما کر راله او ما ته یې ووې چې دغه شان حالات دې سره له راکړه. وایي زما په زړه کې एकदम یو خیال راغی، ما د دې تره لور ته ووې چې دا واره 1200 دینار دا واله سره زر دیواله ده، لیکن ما ته قابو راکړه په خپل ځان باندې. وایي زما د تره لور ما ته ووې چې ټیک ته رضا شوه او پیسې واخیستې، خو چې کله زما ته قوت حاصل شو په دې باندې، نو دې جنۍ د دې خولې نه یو خبره وخته او هغې ما ته ووې چې مه کوه، کوم څیز پیک دی هغه مه کولاوهه، دا د بل چا امانت. وایي زه فورا ای الله ستا د ذات نه ویرېدم چې دا پاکه جنۍ ده، پاکه دامنه ده، غلطه جنۍ نه ده. زه ستا نه ویرېدم او زه ترې شاته شم. ای الله که دا عمل دا ګناه ما ستا د وجې نه پرېښي، ای الله موږ ته دا ګټ کولاو کړي، دا غار راته کولاو کړي. وایي کاڼې وخوځېد، عمل یې خالص و د الله د رضا لپاره. او دا دریم کس بیا لګیا دی دعا کوي، ای الله زما سره مزدورانو کار کو، د دې مزدورانو د مزدوري کېدا یو مزدور پکې غیب و، ما معلومات وکړه که مزدور څه شو به یې تللی دی، هغه معلومات هم کول خو سړی معلوم نه شو، د هغه مزدوري زما سره پاتې شو. دا ټیم سره چې هر څه کېده، ما د هغه په هغه مزدورۍ باندې یو څاروی واغست، ګډه یا چې کوم دی بیزه. په هغه ګډه او بیزه کې وختونه به تیر شو او د هغې چې کوم بچي کېده او دا سلسله چلېده د هغه نصیب وخپل هغه سیس په اوښانو کې، په غوایانو کې، په میخو کې په دې کې تبدیل شو. چې کله په دې دومره ډېرو څاروو کې بدل شو، د دنیا مال دې جوړ شو. نو هغه سړی یو ورځ واپس راغی ډېره موده بعد چې ستا سره زما مزدوري کې هغه مزدوري راکړه، زه غریب سړی یم. ما ورته وی چې دا څونه مال چې نه دا غونډ بوده، ما ته وی چې ګوره مذاق را پسې مه کوه، خندا را پسې مه کوه، خو چې کوم حق مې سره کېږي هغه راله راکړه. ما چې مذاق نه کوم، دا هم ستا یو څاروی و، هغې کې الله برکت اچولی، دا دومره څاروي جوړ شوي دي، دا ستا حق دی. وایي هغه یو څاروی ما ته پرې نه ښودو چې څونه د هغه کېده هغه غونډې بوتله، انصاف پکې نه و چې هلکه چې ده خو دونه زما سره کړي دي، راځه چې زه خو دم څه پرېږدم که نه، غونډې بوتله. خو ما په زړه کې دا خبر را نه ویسته، ما چې نه دا حق دی پرېږده چې دی خپل حق بوځي. ای الله که دا عمل ما ستا د رضا دپاره کړي، موږ ته دا غار کولاو، د هغه د عمل هم الله تعالی قبول کړی او دا غار هغه کم کاڼې چې هغه وخوځېد، دوی ته پکې لار میلاو شو او دا درې واړه راغلل. نو د عملونو دارومدار دا په نیت سره دی چې ستا نیت خالص دی.